अस्सलाम वालेकुम زما نوم ډاکټر نازیه سلطانه دی زه سودیس میډیکل کمپلیکس کې ایز کنسلټنټ گاینیکولوژیست کار کوم تاسو څنګه پته ده زموږ د رمضان بابرکته میاشت شروع شوې ده او په دې کې زیات هر مسلمان همدغه کوشش چې زیات نه زیات چې څومره برکتونه او نعمتونه د الله طرف نه وشوي دي هغوی مستفید شي خو دې کې زیاتره زموږ چې کومې خویندې پریګننسي ده نو هغوی په دې کې لږ په شک و شبهات کې مبتلا وي موږ ته OPD ته راشي د هغوی مختلف سوالات دي د هغې لپاره ما دا ضروري وګڼله چې زه داسې یو ورکوټ شانتې انفارمیټیو ویډیو تاسو ته جوړه کړم چې هغې کې دوی ته پته ولګي چې دوی ته کم پریګننسي کې کم پیشنټس چې کم دي هغوی روزه ایږدی شي میډیکلي پوینټ آف ویو نه او کم مریضانو ته مسله کیدی شي موږ پریګننسي میډیکلی چې په 3 ټرایمسټرز کې ډیوایډ کړی ده د کې فرست ټرایمسټر دی سیکنډ ټرایمسټر دی او تھرد ټرایمسټر دی فرست ټرایمسټر باندې مریضانو ته زیاتره د وومیټینګ د نازیا او د وومیټینګ زیات مسله وي هغوی ته سر چکر د بلډ پریشر د شوګر دا مسله وي ډیزینسي وته کله کله بی پی لو بی پی سره پیشنټ کمپلین کیږي نو زه به زیاتره ریکمنډ کوم چې داسې مریضان چې کم ډیلی په خپل میډیکیشنز باندې دي یا هایپرټنسیو دي یا په انسولین باندې ډایبیټک پیشنټس دي نو هغوی د رمضان په دې میاشت کې د دې روزو چې دی نو هغه د نیسي دي او کوشش دې کوي چې خیر رمضان نه بعد چې کله هغوی انشاءالله صحتمند شي نو هغې نه بعد که دوی صحتمند دي او بیا خپل روزي دی شي نو په هغه میاشتو کې د خپل روزي کیدي د هغې نه بعد سیکنډ ټرایمسټر والا چې کوم مریضان دي نو هغې کې موږ یو 3 ګروپس دي موږ بیل کړي دي هغه میډیکل ډیسارډرز والا مریضان دي چې چاته ډایبټیز دي چاته شوګر دی یا ورته هایپرټنشن دی بلډ پریشر مسله ده ورته یا چې دی نو څه انفیکشنز دي ورته یا پریویس ریکرنټ مسکیریجز ورته تیر شوي دي یا داسې مریضان چې چا مخکې سټیټ برث یا داسې مړه ماشومان پیدا شوي وي یا کنجنټل ابنارملیټیز دي په هغه ماشومانو کې نو هغه پریګننټ خویندو ته زه درخواست کوم چې هغوی دې کوشش کوي چې په دې هغه کې د هغوی روزي نه ایږدي ځکه چې هغوی میډیکلي میډیسن دغه کم چې روټین یې هغه دې سره ډسټرب کېږي هغوی د خپل میډیسن ټایم یې واخلي خپل الټراساونډز دې کوي خپل چیک اپس دې کوي او انشاءالله که خیر هغوی چې کم بیا بعد کې صحتمند دي نو هغوی د په هغه ټایم خپل روزي ایږدي په دې کې سیکنډ ټرایمسټر چې دی دا میډیکلي پوینټ آف ویو سره یو سیف زون دی په دې کې هغه مریضان چاته چې میډیکل مسله نشته چاته د ابورشنز مسله نشته چاته داسې هغوی میډیکلي فټ دي هغوی د خپل ګاینیکولوژیست سره رجوع کړي او هغوی وایي چې موږ خامخا په دې کې رمضان کې د روژې ایږدل غواړو نو هغوی د یو رمضان کې د یو ورځ روژه نیسي او یو ورځ د پکې ګیپ ورکوي هغه کوم ورځ چې ګیپ وي په هغې کې د خپل فلویډ انټیک خوراک خپل میډیکیشن په ټایملی باندې اخلي چې د دې رمضان د وجې نه هغوی د هر څه سفر کېږي نه تھرډ ګروپ چې کوم دی هغه لاست ټرایمسټر دی نو هغه مریضان خو زیاتره هغه پیشنټس دي چې چاته د لاست ټرایمسټر کې هغوی ته بیا په پریټرم لیبر او د ډیکریز فلویډز او د داسې مسلې هغوی ته راځي نو لاست ټرایمسټر کې خو موږ زه د خپل میډیکل رغه نه هغه پیشنټس ته رغه کوم چې هغوی ډېره ټوله ورځ اوبو او د خوراک بغیر ټایم تېروي نو په هغې کې د ماشومانو د حرکت د کمېدو ډیکریز فیچر مومنټس د سټیل برث چانسز زیات کېږي نو هغوی ته هم موږ دا ریکمنډ کوو چې هغوی دې په دې کې روژه نه نیسي او انشاءالله که خیر چې صحتمند شي نو په بعد کې دې خپلې روژې خپلې برابرولی شي ډېره مهرباني تھینک یو